مشرانو کشرانو ورونو، الله تعالی په دې آیات کریمه کې د انسان یو باطنی مرض ذکر کوي. هغه باطنی مرض چې په انسان کې پروت دی هغه ریا ده. په باطنی امراضو کې چې په انسان کې پراته امراض دي هغه حسد دی، هغه تکبر دی، هغه بغض دی. نو الله تعالی په دې آیات کریمه کې چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کو، الله تعالی د ریاکار سړي عمل بیانوي. هغه ته به څه سزا ورکوي او د ده په عمل کې به کومه بدله ورکوي. تر ټولو له مخه موږ تاسو باید اول ریا وپېژندو چې ریا چېرته ویل کېږي. نو علما کرامو د دې مختلف تعریفونه کړي دي. په هغو کې یو تعریف دا دی چې ریا دې ته ویل کېږي چې ته یو عمل، یو نیک کار د دې دپاره کوي چې په دې کار کې ته مشهوره سې، په هغه کار کې ستا شهرت مقصد وي، په هغه کار کې ته له الله تعالی سره بل څوک شریک وبولي، چې په خپل نیک عمل کې ته په دې نیت باندې نیک عمل وکړې چې خلک به ما ته بزرګ ووایي، ما ته به لمونځګزار ووایي، ما ته به حاجي ووایي. نو دا داسې دی د الله رسول فرمایي دا شرک خفي دی. یو شرک ظاهر جلی شرک دی چې له الله تعالی بغیر انسان د یو بت عبادت کوي، دې ته شرک جلی ویل کېږي. بل بیا شرک خفي دی. شرک خفي دې ته ویل کېږي چې ته په عبادت کې له الله تعالی سره بل څوک ملګری کړي، هغه عبادت په دې خاطر باندې کوي چې زه به شهرت پیدا کړم. نو الله تعالی دې موږ تاسو له دې باطني مرض څخه وساتي. د الله رسول فرمایي چې د منافقینو یو صفت الله تعالی بیان کړی. په هغو صفاتو کې یو صفت دا دی چې د منافق سړي کې ریا پرته وي. الله رب العزت فرمایي یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. د منافق یوه علامه دا ده چې هغه دا نیک کار عبادت د دې دپاره کوي چې خلک دی وویني، چې په خلکو کې دی مشهوره سي، په نیک نامه باندې یاد سي. ولا یذکرون الله الا قلیلا. دی د الله تعالی یاد نه کوي مگر لږې کوي. کوم عبادت چې دی کوي هغه صرف د شهرت دپاره وي. نو د منافقینو په صفاتو کې یو صفت ریا ذکر سوی. الله تعالی دې موږ تاسو د منافقینو له هره صفته څخه وساتي په خپل فضل و کرم باندې. الله تعالی فرمایي چې ریا چې د انسان د هلاکت سبب ده. په قرآن کریم کې الله تعالی اعلان کوي فویل للمصلین، فویل هلاکت وي هغه لمونځګزارو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون. کم کسان چې په لمانځه کې کمزوري کوي، په لمانځه کې سستی کوي، الله تعالی د دغو کسانو دپاره د هلاکت خبره کړې ده چې دا کسان دی هلاک وي. په دویمه مرتبه کې الله تعالی فرمایي الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. او هغه کسان دی هلاک وي چې هغه نیک عمل د ریا په خاطر باندې کوي، د شهرت په خاطر باندې کوي. د ریا په میدان کې دی بیا د تبصه هم لږ دی، غویې ورته لږ دی، د دنیا تر هر څه به تېرېږي چې صرف د شهرت هلته مقصد وي. زموږ ستاسو ډېر اعمال اوس دغه اندازې ته رسېدلي دي چې د شهرت په خاطر باندې زموږ ستاسو په اعمالو کې ډېر فرق راغلی دی. لیکن که چیرې بنده او خدای یواجې سره په هغه ځای کې بیا دی تر 50 پوه هم نه تېرېږي.